د جمعې مبارک ورځ ده او د محرم الحرام مبارک میاشت ده. ما ستاسو وړاندې د دعا باره کې د قرآن یو څو آیاتونه ولوستل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو مبارکو نه مې یو حدیث وړاندې کړو. عزیزانو، ټول خیرونه دا د الله سره دي، ټول انعامات او احسانات عطایات دا ټول د الله په خزانه کې دي. اللہ پاک پا قرآن کی فرمائی یا ایوہ الناس انتم الفقراء، اے خلقو تاسو محتاج یی اللہ تا، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک بے پرواہ ذات دے او لائق د تعریفون والا ذات دے. نو اللہ پاک انسانانو توی چی اے انسانانو تاسو ټول محتاج یی، ہر کار کی منگ اللہ تا محتاج ایو او اللہ بے پرواہ ذات دے او لائق دا تعریفونو دے. عزیزانو، اللہ پاک فرمائی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دا اللہ سردی دا زمکی اسمانونو ټول خزانی دا اللہ سردی. نو گوری جی ورکولو والا ذاتم اللہ دے او اللہ پاک بے پرواہ ذاتم دے او ټول خزانی هم د الله سره دي. من اغستون کی خلق یو، الله ورکون کے ذات دے، من اغستون کیو، الله بے پرواہ دے، من محتاج یو. ټول خزانی د الله سره دي، من سره اسم نشتا. دا خزانی با من د الله نه څنګه حاصلو، د خپل مشکلات په الله څنګه حل کو، دا اللہ نبا دا دنیا خیر و برکت سنگا حاصلو، دا اللہ پاک نبا دا آخرت دا نجات سنگا غوارو. دے دا پارا کتابونو کی رازی مفتاحها الدعا، دا اللہ دا خزانو دا غختلو ذریعہ دا دعا دا. دعا بکے پریشانیان زیادی دی، ٹولی خزانی اللہ سر دی، پریشانیان زیادی دی، مشکل کشا اللہ پاک دے، گرانی زیادہ دا، گرانی لری کون کے ذات اللہ دے. نو دے دا پارا اللہ پاک دا دا چابی دعائی خدا چھے دعا بکے دا اللہ پاک دا خزانون بحصول کے، دا اللہ دا خزانون برتا اللہ دا خپل دا خزانون برتا لگ لگ در کئی چھے تو دعا کی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک راضی عمر سے فرمائی وئی زچ کل دعا وکم پدی نغم جنکیگم چھ زما دعا با قبول شی او کا قبول بنش، خو پدی غم جنکیگم چھ ما تا با اللہ دا دعا توفیق راکی او کا نبرا کی. پدی غم جنکیگم چھ دعا اگوانم بیاز غم جنکیگم نا، ولی چھ اللہ پاک فرمائی پا قرآن کی ادعونی استجب لکم، تاسو مانا دعا اگوارے جو بس تاسو دعا گانے قبول. دادا اللہ وعدہ دا. نو عمر سے فرمائی وی زب دے صرف غم جنکیگم چھ مالا بر دعا توفیق ملو شی او کا ملو بنش، چھ کل دعاو کم بیا غم جنکیگم بنا. صحابہ راغلل نبی علیہ السلام تا ادریدل وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وی منگ دا اللہ نا دعا غوارو، اللہ منگ سر نزدی دے او کا اللہ زمنگ نا لری دے. کا نزدی وی چی پچپ سر دعا غوارو او کا لری چی پچغ سر دا اللہ نا غوارو. اللہ آیاتون رو لگل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے زمان پیغمبرہ چھ کل زما بندگان زما بارکستان پختنہ کی چھ اللہ پا کم ذکی دے اور توائے فَإِنِّي قَرِيبٌ،
زه ډېر نږدې یم چې کله زما بندگان تا نه تپوس کوي چې الله کوم ځای کې دی چې موږ ورته دعا وکړو په پټې سره ته ورته ووایې چې الله پاک نږدې دی بیا صحابه تپوس کوي چې څومره نږدې دی یا الله دا څومره نږدې دی الله پاک بل آیات را لیږي نحن اقرب الیه من حبل الورید د شارک نه هم انسان ته زه نږدې یم موږ هسې دعاګانې نه غواړو شارک نه هم الله پاک انسان ته نږدې دی لکه سړی چې کلم سوال کوي په کار د ډایرکټ الله ته سوال وکړي کلم سړی د خپل د پریشانیانو حل غواړي د الله نه دی وغواړي ولې چې الله موږ ته دومره زیات نږدې دی شارک نه هم زیات نږدې دی ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي و یا رسول الله په موس کې موږ ته یو دعا وښایه چې هغه زه په موس کې ووایم زما درجې الله پاک بلند کړي زمونږ او ستاسو حالت داسې دی چې موس کوو په دعا کې منډې وهو دومره لوی عبادت وکړو په دعا کې منډې وهو عزیزانو موس ته وګورئ سبحانک اللهم د الله د پاره وایو الحمد د الله تعریف بیانو رکوع سجده الله د پاره کو التحیات تشهد د الله د پاره کو ټول مز د الله د پاره وکړو اخره کې چې زمونږ کومه حصه وي دعا ده د الله پاک نه غوښتنه ده په دې مز باندې د الله نه مغفرت دی په دې مز باندې د خپل مشکل حل کول دي په دې مز باندې د الله نه خیر او برکت حاصلول دي د دنیا او د آخرت خیر حاصلول دي موتا بیا دعا نه کو تختو د الله حصه پوره کو او د خپل حصه هم الله ته پرېږدو داسې دا وکنه ده موږ موس کوو ټول ثنا تعریف د الله وکړو آخره کې الله پاک وایي چې ستا حصه هم ده پکې دعا وکړه او موږ د خپل پیسه کې بیا تختو داسې منډې ته به یې که چېرته څوک ورپسې شوي تاسې دا دومره لوی عمل وکړو اوس تا ته الله پاک ستا دعا قبلوي ته ولې تختې ولې ته دومره بې نیازه یې الله پاک خو وایي چې انسان محتاجه دی ته ځان بې نیازه ګڼې الله پاک وایي انسان ضرورتمند دی ته ځان بې ضرورته ګڼې ته خو الله ته سر ټیټ که که نه چې الله تعالی درکې او که نه درکې ابوبکر صاحب راغلو وایي یا رسول الله ما ته وایي داسې یو دعا وښایه چې زما درجې پکې بلندېږي غوږ کېدی موس کې ښه موس کې ماله داسې دعا وښایه چې زما درجات الله پاک بلند کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره نیسي ورته وایي اے ابوبکر داسې ووایه اللهم انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لن يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ودا دعا ہوا ہے اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا یا الله موږ په ځان باندې ډېر ظلم کړی دی انسان په ځان باندې ډېر ظلم کوي فإنه لن يغفر الذنوب إلا أنت او ګناهونو بخونکې ذات هم ستا نه علاوه نشته ټیک ده چې ما ظلم کړی دی زه ګناهګار یم خو زما ظلم او زما ګناه ستا نه بغیر څوک معاف کولی هم نشي فاغفر لي مغفرة من عندك زما بخنه د خپل د طرف نه وکړه وارحمني انك انت الغفور الرحیم وایي دا دعا د درود شریف نه پس په مانځه کې ووایه رسول الله مبارک ابوبکر صدیق صاحب ته فرمایي درود نه پس دا دعا په مانځه کې ووایه دا دعا چې د کله وویلې مخکې ټول ګناهونه به الله پاک تا ته په یو دعا معاف کوي